بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحث على الانفاق وكراهة الإحساء. دے باب کې یو حدیث بیانوي او دا غي مقصد دا دی چې انسان دې د الله په لار کې خامخا خرچه کوي. د الله لار صحیح نه پرون دا غي وضاحت کړو. د الله د رضا لپاره چې انسان څه کار کوي هغې ته سبیل الله وایي. که هغه دی څه کلمه ویلی شي، که هغه دی څه خیر خیرات کولی شي، که پیسه ورکولی شي، چا سره د ژبې څه امداد کولی شي، چا سره پند وړی شي، دا ټول فی سبیل الله دی. په دې کې د الله رضا ده. او کراهت الاحساء، احساء شمیرلو ته وایي. د شمیرلو مطلب دا وي چې د سړي خیال دا وي چې ګندې ما د الله په لار کې ډېره خرچه وکړه، نور ضرورت نشته. داسې قسمه سوچ غلط دی. که بالفرض الله انسان لو همدغه شانتې ورکولو کې څنګه چې دی خرچه کوي، نو دی خو لوږې نه مړ شي. الله انسان سره حساب کتاب نه کوي دنیا کې. که ښه سړی دی هم ول رزق ورکوي او که خراب سړی دی هم ول رزق ورکوي. که د انسان په اعمالو باندې شي نو بیا خو هېڅوک داسې نشته دی چې هغه د الله روزي ورکړي. نو څنګه چې الله سخي دی پکار دا دی چې د هغه مخلوق هم سخیان شي. ګن کن کر دا یې نه کوي بس شمیري شمیري اوږدي او شمیري شمیري یې دی وي چې ګنې ما ډېر خرچ وکړو. قرآن مجید دا د کافرانو خوی لیکلی دی چې ما مال لوبه ده، مال مې ډېر زیات خرچ کړو. مال خو دی د دې دپاره چې انسان بیا خرچ کوي. په ځمکه کې خو الله ډېر مالونه ایښي دي، خو دا سوچ دا غلط سوچ دی کوم چې زموږ د خلکو دی چې ګندې دا به ختم شي. دا نه ختمېږي. ما عندکم ینفد وما عند الله باق. تاسو سره چې څه شی نو که بالفرض ته نه ورکې دا به ختم شي. الله سره چې څه دي هغه د همیشه دپاره دي. خو د الله لار کې اخراجات خپله غریبي دی سړی بنیاد نه جوړوي چې ما سره څه نشته. څه خو دې وکړي ګر د خپل وس مطابق دی کوي. ښه خبره چا ته نشي کولی، د لاس خپو امداد چا سره نشي کولی. یو سړي باندې ظلم کېږي نو هغه ته مینت نشي کولی چې بھائی ظلم پې مه کوه. دا ټول صدقات دي. یعنی یوازې مال و دولت صدقه نه ده. دا حدیث چې کوم پیش کوي سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، دا د سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خور ده اسماء. قالت قلت یا رسول اللہ، دا پورا حدیث نے نقل کړی، آخری ټوکړه نقل کړی. قلت یا رسول اللہ، اسماء تپوس کوي د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چې اے د الله رسوله ما لی مالن، ما سره څه مال دولت نشته، څه پیسې میسې ما سره نشته. مالی مالن الا ما ادخل علی الزبیر، دا زبیر بن عوام خزره، مگر هغه مال کم چې زما خاون زبیر بن عوام مال راکړی دی. اگه خاون مال سره راکړی دي، 10 روپۍ راکړی، 20 روپۍ راکړی، چې دا واله ستا شوه ویې لګوه. هوښیاران خاوندان خپلو کورواله ولا جیب خرچه ورکوي، په هغې هغې چا ته محتاج کېږي نه. دا څه فریضه نه ده، لیکن دا حق دی د ښځې چې هر خاوند دی خپلې ښځې له د هغې د خپلو ضرورتونو دپاره څه پیسې ورکوي. دا د زمیندارو ذهن ختم کړي، دا کوم چې ستاسو زړو خلکو دی چې دا به ډوډۍ غواړي او چای به غواړي او کپړې به غواړي، علاج به کوي. زه کوم نه، نور هم ډېر څیزونه شته، نور هم ډېر څیزونه شته چې هغه د ښځو ضرورتونه وي. تا ته هر څه نشي ویلی.
په دې غویان نه پوهېږي، هر وخت یې کور کې د ښځو سره په 10 روپۍ جنګي. ښځو له ورکول پکار دي، کورونه سم کړي ځان له، هغې ته بې شمېره ضرورتونه وي. هر ضرورت ښځه خپل خاوند هم نشي ویلی، باحیا ښځه خپل هر ضرورت نشي ویلی. تا ته اوس دا غټ غټ څیزونه ښکاري. کاش چې انسان کې انسانیت پیدا شوی ول. انسانیت بنیادي څیز دی. یو سړی چې د خپلې ښځې د ضرورتونو نه خبر، نو دی به د نورو خلکو د حاجاتو نه څه خبر شي. مصیبت خدا نارینه په دې کې لوی کړي چې زه سړی یم. سړی نه څه چله شو؟ تا ځان په خپله سړی پیدا کړی که الله پیدا کړی؟ دې کې د نارینه څه کمال نشته. دا د الله فضل دی چې مونږ نارینه پیدا کړو. دا څیزونه د لویې نه دي. ښځو باندې خپې دروي نو دغه وجه ښیي ورته چې زه سړی یم او زه دا یم او زه دا یم. ته ټیک ده سړی به مې هر څه به، لیکن دا غوروالی نارینه له په ښځه باندې الله ورکړی. چې کله الله درکړی د هغې استعمال درست وکړه، صحیح وکړه. زنانو له به خپلو خاوندانو پیسې ورکولې، اوس هم هوښیار خاوندان خپلو کوروالو له پیسې ورکوي. بعضې خو ډېر بل شان دي، خدایي چې څه اخلي نه ښځې سره ږدي. نو که ښځه یې سموي خو ټیک ده، او که نه روان وي نو یې پلار کره وړي. دا ټول افراد و تفرید ده. پیسې ما ګټلې دي او ما سره یې اوس دې کې د بل چا څه کار نشته. البته چې خپلې ښځې له خپلو بچو له جیب خرچ ورکول پکار دی. ستا ماشومان چې سکول کالج یونیورسټۍ ته ځي یا جومات ته راځي، ته څه پیسې ورکوې که نه ورکوې؟ جیب کې لړم ناست دی، څه نه څه ورکوې ورلږه. دغه شان ښځې له هم ورکوې. دغه شان دا څومره چې د خپلو بچو له ورکوې، دروازې 10 روپۍ 20 روپۍ 30 روپۍ 50 100، داسې ښځې له هم ورکوه. د هغې ضرورتونه پوره کول پکار دي. دارنګې خاوند خپلې ښځې له عدت مهر هم ورکوي. مهر هغه یو څیز دی چې د هغې نه بغیر نکاح نه تړلی کېږي، نکاح نه کېږي. نو مهر چې کله مونږ ښځې له مقرر کړو، تعینه شو او ښځې له مهر ورکړی شو، نو دا د هغې مال دی. په دې کې د سخر خواښې څه نشته. زموږ د پښتنو سخران او خواښې دا بلکل د دین نه بېخبر دي. واده چې وکړي او په اومه باندې ښځه بالفرض کور ته ځي، نو کالي ته کور پرېږدي. ویره دا به هلته پرېږدي، رک به شي دی، رک دې شي دی که نه، ستا دي څه، د هغې مال دی. تا خو دا کړې په د هغې مهر باندې ده چې مهر نه وی نو ستا نکاح نه کېږي. او دا ذهنیت هم خپل بدل کړئ. کورونه په دې روان دي چې جینۍ ده او ما ورله مهر کړی دی او دا به پلار کره اوسي او مور کره به اوسي، او به یې لګوي به یې. ښځو له مهر ورکول پکار دي. قرآن مجید حکم دی وآتوا النساء صدقاتهن نحله. خپلو ښځو له د هغې مهرونه په خوشحالۍ خوشحالۍ ورکړي. دا قرض دی د ښځې که چاته پاتې. نو ښځې سره څه مالي، یا خو هغه مالي کم چې خاوند په مهر کې ورکړي، یا هغه مالي کم چې روزانه یا د میاشتې په بیس باندې بنیاد باندې خاوند خپلې ښځې له ورکوي چې دا کې د ځان سره ستا شوې. هغې وایي چې ما سره دکه امره مال دی. د سوال مطلب یې دا دی چې مال خو هغه زه خرج کوم بالفرض، خو دا مال د هغه دی، د هغې دغه سوچ دی، راکړی خو هغه دی، نو زه یې خرج کولی شم. چې خاوند درکړه نو بس یې خرج کولی شي. خبرې مطلب دا دی، د هغې د سوال د تپوس مقصد دا دی. او دا ثواب به ما ته میلاویږي که زما خاوند ته میلاویږي. نو چې کله خاوند مال ورکړه ښځې له او ښځې د الله په لار کې خرج کړه، نو ښځې ته اجر میلاویږي. ولې مال د هغې دی، مالکه شوې ده دا د هغې. تپوس کوي دا چې یا رسول الله مالی مال الا ما ادخل علی الزبیر فاتصدقو، ته خیرات کولی شم؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل انفقی، خرج کوه.
دغه نه خرج کوه. یعنې هغه مال کم چې ستا خاوند تاله درکړی دی ته د هغې اختیارمند کړې هغې نه خرج کوه. خاوندان یې ټول که نه اکثر و بیشتر لږ اصول هم زده کړئ. پیسې چې د کومې ښځې له ورکړې نه هغې خرج کولی شي. که یو سړی بیا ته واپس اخلي نو دې خو ډېر ګنده مثال وي. بعضې سړی ډېر شوم وي، شوم نه بلکې اشم وي، ډېر شوم پړغي مکي چوس. پیسې به ورکړي ښځې له نو چې لږه غونډه نالګي شي نه بیا به ته واپس اخلي، واپس یې ته غواړي. دا څومره لوېدلتوب ده. ښځې له پیسې ورکړې نه هغه پیسې د هغې شوې، نو هغې ته څه وایي انفقي خرج کوه، هم د دې نه خرج کوه. ولا تحصي او دا چې کوم دی شمېره ما او ږدی ما، حساب کتاب هم مه کوه په دې کې. د الله په لار کې په خرچه کې حساب کتاب مه کوه. که ته د الله په لار کې کم خرچ کړی دی او په هغې کې حساب کتاب کوې فیحصي الله علیک، کني الله به هم تا سره حساب کتاب وکړي، بیا به د حساب کتاب مطابق درکوي. د سخاوت دپاره بنیادي خبره څه شوه چې ته ځان سخي کول غواړې نو فایده به د هغې دا وي چې الله به تعالی ډېر څه درکوي. او چې نه ته یې په حساب ورکوې چې نه پرون مې یو 1,000 روپۍ ورکړې وې، 1,000 خو نه ورکوې خو ده اړور یې کړې بالفرض، بیا بله میاشت کې به ګورو نو سبا هم ورکړه چې ورسره سي. که داسې الله یې تعالی په حساب کتاب درکړي بیا اوس چل گئے. ولا توعي او دا مه منې کوه، وس دې رسېږي پیسې در سره دي د خاوند د لاس پیسې دي، خاوند درکړي دي، نو دا ځان سره ږدمه خزانه ته مه جوړوه، ورنه نقصان بداوشي. فیوعی الله علیک، کنی الله وستانم مال بن کی بیا. د حدیث باندې سوچ وکړه، دا یو خو زنانه ده سړی نه دی، مال یې خپل نه دی ګټلی بلکې هغه مال دی چې هغه ورله خپل خاوند ورکړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته دومره ترغیبات ورکړي دي چې دا د الله لار کې خرچ کوه. او د هغې نه وجه دا ښودلې ده چې که ته بالفرض دا حساب کتاب شروع کې یا د دې بندش شروع کې نو الله هم تا سره بیا حساب کتاب کوي. او الله به چې کوم دی ام تعالی د دې رحم بیا بندش وکړي بیا تعالی څوک پیسې نه درکوي. الله رب العزت هغه مونږ ته یو مثال راکړی دی. عقاید چې د انسان سم شي عقیده سم شي. تبلیغی جماعت والے یو جمله وایي خو کاش چې یې به پوهېدی هم په الله د کېدو یقین او په مخلوق د نه کېدو یقین. څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې که الله مال سره راکول غواړي نو مخلوق یې امغانه نشي منې کولی، او که مخلوق مال څه شی راکول غواړي نو تر هغې نشي راکولی تر کومې چې خالق نه یې غوښتی. د دې عقیدې وضاحت دغه دی. په الله د کېدو یقین او په مخلوق د نه کېدو یقین د دې دا مطلب دی. هغه مطلب نه دی کوم چې مخالفین یې اخلي الزام لګوي پای باندې. کائنات کې هر څه الله کوي. قرآن موږ ته یو مثال راکړی دی. سیدہ مریم علیہ السلام سورۃ آل عمران کې د هغې ذکر دی، سورۃ مریم کې د هغې ذکر دی. دا ماشومه تربیت یہ زکریہ علیہ السلام کو کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا. چونکہ زنانہ وا جدا داستوک نه دی ته محراب وی، محراب بالا خانه ته وی، دې محراب ته نه وی دا کوم کې چې موږ ناستو. دا خو ډېر رستنی شی دی. دا خو د معاویه رضی الله عنه زمانه کې یا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې محرابونه جوړ شوي دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې محراب نه و.
جماعتونو کې هغه زمانه کې محرابونه نه وو. اوس هم سعودي کې یا عربو کې کم خلک چې تلي او کم غټ غټ جماعتونه یې کې محرابات نه وي. خانه کعبه کې محراب شته دی او کعبې ته مخامخ ودرېږي کې محراب نه وي. محرابونه نه وي، دا ډېر رستو څیز دی. قرآن چې کم محراب ښیي نو هغه دا محراب نه دی، دا کم کې چې مونږ یو. محراب بالاخانې ته وایي، د کمرې د پاسه کمره. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. کله چې به زکریا هلته کې لړ هغې ته به وخوت نو هغې سره به یې ناشنا رزق موندو. دا مه وایه چې انسان نه نو کم ځای نه راځي. عقیده سمه که خپله. روزي رسان الله دی. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. هر چاله رزق الله ورکوي. سر کې ځان له دا شیطان مه نه باسه چې دا زه کوم. مونږ اسباب یو د هغې ورکوونکی الله دی. نیله به الله بې موسمه میوې ورکولې. دوه مطلب هلته مفسرین بیانوي او دواړو تعلق رزق سره دی. رزق د الله ورکړو ته وایي. یو خدا چې بې موسمه میوې به وي، مثلا نن سبا ام ته چاله ورکړې نو ام کم ځای نن سبا دا انسان نه پیدا کوي. دا الله ورکوي چې هغه وغواړي. هغه اردو کې وایي چې الله چاله ورکول غواړي که نه تو 76 پاڑ کر کے دیتا ہے. چتوشلی نه ورلی ورکي او چې نه ورکوي نه ورکوي. په الله د کېدو د یقین دا مطلب ده. هر څه الله کوي. دویم مطلب د هغې دا بیانوي چې د عمر ډېر وړوکی او کشره وه ده، لیکن دی به په هغې وخت کې د علم ډېرې ښې خبرې کولې، مزېدارې خبرې به یې کولې، د پوهه خلقو غوندې خبرې به یې کولې. کشره وه لیکن د علماو خبرې به یې کولې. زکریا علیه السلام هغې ته ډېر وپسخېد چې الله دې له دې په دې عمر کې دا دومره پوهه ورکړې ده نو ما له هم یو زوی راکړې چې دومره پوهه یې. الله بیا هغه یحیی علیه السلام ورکړ. نو قاعده دا ده چې انسان دې د الله په لار کې خرچه کوي. انسان وی چې مالی او مالی، زما مال او زما مال. د انسان مال هغه دی کم چې د وخوړ، څه چې دی وخوړل دا ستا مال. کم چې دی واغوسته ابلیته دا تا زوړ کو دا ستا مال. یا دې چې یار دوست باندې وخورو یا دې د الله په لار کې ورک، بس نور ستا مال نه دی. هغه جمع کوي بس، یا به چینجی خوري یا به ستا اولاد خوري. نو که اولاد د اهلو خو ټیک ده او که نه اهلی دا ته یو منټ کې ټول جوړېږي. دا د الله په لار کې د خرچې چې کوم ترغیبات دي د دې مقصد دا دی چې د انسان د الله په ذات اعتماد پیدا شي، چې داسې یو وخت چې ما سره هېڅ درک نه لګېد او اوس داسې وخت چې ما سره د الله په فضل ډېر څه شته. نو اوس دې وخت کې خرچ کول پکار دي. ولې داسې وخت راتلونکی دی چې دا مالدار به بیا غریب شي. تلک الایام نداولها بین الناس. دا ګرځي داسې. د الله نظام دی. بای سړی بلن غریبي لیکن 10 کاله پس به ډېر مالداري، او بای سړی بلن ښه مالداري لیکن دا الله د رحم په کمولو کې هم څه ټایم نه لګي. دا د الله لار کې خرچه د دې مقصد دغه دی چې انسان د الله په ذات اعتماد کوي، په خپل مال په خپل دولت په دې باندې اعتماد نه کوي. اقول قولي هذا استغفر الله.